نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې کله زنانا د حیض یا د نفاس د وینې نه مکمل پاک شي، د طهر زمانه راشي، نو د دې پاکوالي په زمانه کې څه قسم دوایان داسې دي چې دا به د اندام مخصوص کې اچي، یعنی اندام مخصوص کې هغه اګدي. نو د روزې په حالت کې داسې قسم دوی اندام مخصوص کې ورچول یا اخودل دې سره روزه ماتیږي او کنه. فتاوی هندیه کې دی ومن احتقنا او استعطى او اقطر في اذنه دهنا ولا كفاره عليه هكذا في الهدايه. کو داسې قسم دوی یا مالوچ په ذریعه سره یا د ورچولو په ذریعه سره چې ښځې د پاکوالي په دوران کې او د روزې په حالت کې اندام مخصوص کې ورچي یا اګدي پکې، نو بدی سره د دې روزه ماتېږي. د روزې په حالت کې داسې عمل کول نه دی پکار، ورنه روزه به ماتېږي. کو چا وکړل نو روزه د دکې ورځې ماته شوه، او بدی صورت کې د دکې ورځې د روزې قضایي به د رمضان نه پس راګرځي. البته بدی صورت کې په کفاره نشته، صرف د یوې ورځې قضایي به راګرځي. السلام.